چې حیوان د څو کسانو نه صحیح کېږي. دا یو اهمه مسله ده. حیوان دا د څو کسانو نه صحیح کېږي. نو یو حیوان دی چې هغه اوښ دی یا میخه یا غوین ساوری دی، دا د 2 کسانو نه صحیح کېږي. او ګډ دی او بیزره دا صرف او صرف چې کوم دی نو د یو کس نه صحیح کېږي. دی کې شرکت دا نشته. په دې وجه فتاوی علمګیري کې چې کوم دی نو لیکلي دي چې یجب ان یعلم ان الشاة لا تجزئ الا عن واحد. دا خبره لازمي ده چې سړی را خبرې زده کړي چې بیزه چې کوم دی دا د یو کس نه صحیح کېږي. وان کانت عظیمه، اگر کله بیزه چېرته ډېره زیاته غټه ولې نه ده، غټه بیزه د غوا مقداري ده، د غوا نه غټه ده، خو بیا هم د یو کس نه صحیح کېږي. او والبقر والبعیر، او دغه شان د غوا شوه او اوښه شوه، دا یجزي عن 7، دا د 2 کسانو نه چې کوم دی نو دا صحیح کېږي. نو اوښ دا په ټولو حیواناتو کې پرې کې غټ دی، دی هم د 2 کسانو نه صحیح کېږي، اتم کس پرې کې نه شریکي. نو بعضې خلک به تاسو ته وسوسې دراچوي چې دا د 10 کسانو نه صحیح کېږي، نو دا خبره غلطه ده. 2 کسانو نه زیات پرې کې چې کوم دی نو دا نه راځي. ها البته خلک اکثر د دې مسلې تپوس کوي چې یاره موږ کسان دا 6 یو یا موږ کسان 4 یا 2 یو، نو زموږ قرباني روا ده او که روا نه ده. نو قرباني د یو نه والا دانه چې د 2 نه غټ ساوری صحیح کېږي نو د وړو نه به نه صحیح کېږي. د یو نه والا تر 2 پورې پرې کې گنجایش دی. البته دومره خبره ده چې جف دا جایز دی، طاق عدد پرې کې چې کوم دی نو دا غوره دی، افضل دی. طاق عدد مطلب دا یو دی یا 3 دی یا 5 دی یا 2 کسان دی. دا فرض او لازمي نه چې 2 کسان نه کم یا 6 یا 4 یا 2 نه د دې قرباني ناروا ده. نه طاق عدد دا افضل دی او جفت چې کم دی نو دا جایز دی. هر څومره ملګري شي نو دا د دې نه صحیح کېږي، خو تر 2 پورې په غټ ساوري کې گنجایش دی، د 2 نه زیات پرې کې چې کم دی نو دا گنجایش نشته. او بیا په دې لپاره د نبی علیه الصلاۃ والسلام روایت صحیح مسلم کا حدیث شریف ته د حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ووتو محلین بالحج، موږ د حج احرام تړلی او رسول الله مبارک سره چې کوم دی نو ووتو. فامرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دی نو موږ ته حکم وکړو ان نشترک فی الابل والبقر کل 7 منا فی بدنه، چې موږ قربانۍ کې غوا کې او دغه شان چې کوم دی نو اوښه کې 2 کسان دا شریک شو. یعنی کله چې موږ قرباني کول رسول الله مبارک موږ ته وی چې 2 کسانو باندې قرباني وکړي. نو غټ ساوری دا تر 2 کسانو پورې او وړوکی ساوری یعنی ګډ بیزه دا د یو کس نه چې کوم دی نو صحیح کېږي. همدغه شان د صحیح مسلم کې روایت دی د حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ، هغه وایي نحرنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم عام الحدیبیه، موږ د حدیبیه په کال باندې چې کوم دی کم کال باندې صلح حدیبیه شوه، موږ د رسول الله مبارک سره نهر کړل البدنه عن 7 والبقر عن 7، موږ اوښه د 2 کسانو نه او دغه شان د غوا چې کوم دی نو د 2 کسانو نه. نو په دې وجه باندې د دې شرکا همدغه طریقه شوه چې وړوکي ساوري کې یو کس شریک راشي، غټو ساورو کې یعنی کم غوین دی یا میخین دی یا اوښ دی په دې کې تر 2 کسانو پورې چې کوم دی نو شریک راشي، د دې نه زیات دا نه شریک دی. او بیا مستحب طریقه او غوره طریقه دا ده چې یو انسان د مخکې نه ځان چې کوم دی نو حیوان والی او د په خپل کور کې ځان ساتي، یعنی د چې کوم دی نو دا سربی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام روایت ته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې عظموا ضحایاکم، تاسو خپل قربانی دا سربوي غټوي، فانها على صراط متاياكم، دا د قیامت پر ورځ باندې پولیس صراط باندې ستاسو د پاره دا سورلې. په دې وجه باندې نه مخکینه غوره طریقه هم دا چې سړی ساوري والے حیوان او بیا دې چې کم دی نو ساتي. او فقهاو لیکلي افضل هغه حیوان دی چې دا خاص سوربي او د تازه او د عمدی او د چې کم دی نو سمین سوربي او دغه سره سره چې کم دی نو د قیمتي. په دې وجه د نبی علیه الصلاۃ والسلام روایت مستدرک د حاکم کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ان افضل الضحایا، بهترین په قربانو کې چې کم دی اغلاها واسمنها، اگر چې په قیمت کې هم سیوای او د چې کم دی نو سمین یعنی ډیر زیات سورب همي. وزدا خبره زین کې یار ساتل پکار دي چیرې دې کې رنگ کم یو چې کم دی نو غوړه دی، نو رنگ هر یو چې حیوان کې هر یوي خو غوړه الله ته چې کم دی نو خوخ رنگ کم یو دی. په دې وجه دا کتابونو کې راسي لیکل شوی چې الله تعالی ته غوړه رنگ چې کم دی نو دا سپین دی. وان احسن اللون عند الله بيضاء، الله په نسبانه غوړه رنگ دا سپین دی. والله خلق الجنه بيضاء، الله چې کم دی نو جنت هم سپین رنگ کې پیدا کړي. بار کې افدای او افضل او غوړه عمل دی، نور که هر قسم حیواني هر قسم چې کم دی نو دا رنگ لري. نو سنه سکولی خبره نن مونږه زده کړه چې د حیوان اجناس څومره دي، کم کم حیوان به ذبح کی، داغه سره سره چې کم دی د حیوان عمر او داغه سره سره چې کم دی حیوان کې شرکا او بیا داغه سره سره حیوان کې عیب دی، عیب جن حیوان چې کم دی دا په
کم عیب سره حیوان ردی کیږي او کم عیب سره چې کم دی نو د حیوان قرباني کی انشاءالله که زندگی وا نو آینده فرصت کې و بیا د ذبح طریقه کار چې ذبح دا په څو طریقې سره ده د ذبح کې څو رګونه غوسول پکار دي د هغې چې کم دی نو ذابح به څوکي او د ذبح نور مسنونه طریقه چې کم دی نو دا څنګه ده د هغې نه پس انشاءالله که زندگی وه د غوښې د تقسیم طریقه ده او نور داسې څه اهم مسایل دي انشاءالله هغه به بیا آینده فرصت کې وایو واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.